بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو پرون سبق کې د دې نه مخکې چې کوم سبق وکړه نو بای کې منګه دا خبره کړې و چې پدې کې مامور به چې کله په انسان باندې واجب شي او دغه مامور به ادا کی نو صرف په ادایګۍ سره دته د لپاره صفت جواز ثابتيږي او کنه او کراهت منتفیږي او کنه. نو پدې کې درې مسلکونه متکلمین وایي چې نه تر هغه وخت پورې چې کله د باهر نه موږ ته پته ولګي چې دا ټول شرایط او ارکان لره جمع کوونکو نو الو به موږ د دې مامور به په جواز باندې حکم لګاو او چې سو پورې موږ ته د دا پته لګیدل نه چې ټول ارکان او شرایط لره جمع کوونکو دا وخت پورې موږ د دې په جواز باندې حکم نه لګاو. لکه ما تاسو مثال درکړم او با موجود دي په ځای کې انسان په وبو باندې او دس وکړو نو موږ وایو چې دا د شوی دی کنده شي نو متکلمین وایي چې دا د په هغه وخت پورې موږ جایز نه ګڼو سو پورې چې موږ د خارج نه پته ولګیدا چې او دا ټول ارکان او شرایط دې راجمع کوونکو دې وب دا وب پاک وبوي دا جوټه وبنوي او دا ناپاک وبنوي په دې کې چې د حرام سیز نه ملو شوی پوه شئ او د ځان لپاره بدل کوي چې تو ګوره لکه مامور بي دې ادا کوي خو بیا هم لکه د جایز کیږي نه لکه انسان د حج لاړو او د وقوف عرفین مخکې د خپل کور سره جما وکړه نو اوس د کې حج هغه افعال پوره کوي خو لکه د حج ادا کوونکی نه دی د حج قضا به دی راوړي پوه شئ نو دا قضا چې دی راوړي او د حج دا حساب پکې نه شو نو ورځ مامور بي ادا کړله خو او فعل وکړو خو بیا هم د نه جایز کیږي نه دا جهات جواب ورکړي چې صحیح مذهب د فقهاو باندې دی چې ګل د مامور بي ادا کړله نو صفت د جواز ثابت شو او کراهت د نه منتفی شو او پاتې شو دغه خبره د حج دا خبره نو په دمه د قضا لازم ده د بل فعل د بل حکم د وجنه په دمه لازم ده او هغه دا دشتغو د سره کړه نه ځکه چې حج کې ټول نه اهم سي دغه وقوف عرفه ده وقوف عرفه ده کړي نه هغه نه مخکې د شوی ده جماعي کړي ده او کدی چې بیا ودا تکلیف به مالای طاقت ده. امام ابوبکر رضی الله علیه فرمایلیو چې په مطلق امر ادا کول سره کراهت نه منتفی کیږي ولی ځکه چې ګوره یو انسان دی د ماجګری مونږ وکړو د اسفرار الشمس په وخت کې نو مونږ خدا وکړو او صفت جواز لپاره ثابت شو لیکن بیا هم لکه کراهت ته مکروه دي نو دل کې دا مکروه له کراهت له دا غیر د وجه نه راغله چې دا عبدت الشمس د نور د عبادت کوونکو سره تشبیه ده پدې کې. بیا واذا عدمت صفه الوجوب د دې نه دا خبره کوي چې کله مامور به د حکم د وجه نه پتا باندې واجب شوی دا دیو امر د وجه نه پتا باندې مامور به واجب شوی دا او بیا دغه وجوب چې دا منسوخ شو نو وجوب منسوخ شو د دې سره صفت جواز هم منسوخ کیږي او کنه نو زمونږ مسلک دار د احناف مسلک دار چې کله یو څه واجب په انسان باندې او دغه وجوب ختم شو نو د دې سره جواز هم ختم شو او امام شافعی رحمت الله علیه وی چې د اوسیس جواز د وجوب کله ختم شو نو صفت جواز نه ختميږي بلکې دا بیا مستحب یو د ځان لپاره په دلیل کوي چې لکه صوم عاشورا فلسم محرم باندې چې کوم روزه ده نو دا د اسلام نه مخکې واجب و بیا دغه وجوب ختم شو نو چې وجوب ختم شو نو اوس ګوره اوس به استحباب باقی دی استحباب دغه باقی دی نو موږ ورته وایو چې دا دلیل استحباب چې باقی دی نو دا د یو بل امر د وجه نه دی دا په نور نفلی رجوع باندې قیاس کړی او یا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې فضیلت بیان کړی دی د دې وجه نه دی هغه استحباب راغلی او نور چې کله فرضیت دی اوس ساقط شي نه منسوخ شي هغه سره جواز هم منسوخ کیږي لګوره په بنی اسرائیلو کې دا و چې کوم انسان به ګناه وکړو دا هغه نه هغه کم عذاب باندې ګناه کړو هغه عذاب ته کټ کېدل کپڑے په بیلمال شو یا کپڑے به کټ کولې و زمونږ باندې هغه فرضیت هم ساقط دی اداغه جواز هم ساقط دی. ثمره د اختلاف پرې کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای من حلف علی یمین کم کس چې په خبره باندې قسم وکړو فرا غیر خیر منها فليكفر بيمينه ثم ياتي بالذي هو خير چې چا یو خبره باندې قسم وکړو بیا دغه په غیر کې دغه څه خیر ومندو
نو دی به د خپل قسم کفاره ورکړي او بیا د هغه کار وکړي. نو دلته کې ګوره په دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول دا فرمایلی دي چې اول دې کفاره ورکړي او پس دا غیر د کار وکړي. نو کفاره دا پر حنس باندې مقدم کېدل لازم زمونږ په نسبت باندې دا منسوخ دی. کفاره په حنس باندې نه مقدم کیږي. امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ کفاره په حنس باندې مقدم کیږي. موږ وایو چې په دې باندې وجوب راغلی نه دی. وجوب په باندې الله دې چې کله دا د کار نه حالی شو چې حالی شوی نه نو په دې باندې کوم طرف وجوب راغی. پوه شو به دې باندې اوس وګورئ دا بیا مخکې واذا عدمت صفه الوجوب کله چې معدوم شي صفت د وجوب للمأمور به د مأمور به لپاره نه لا تبقى صفه الجواز عندنا باقي نه پاتې کیږي صفت د جواز زمونږ په نسبت باندې خلافا للشافعي رحمه الله تعالی. امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ پکې اختلاف کړی دی. وهذا بحث اخر دا یو بل بحث دی نوې بحث دی متعلق بما مر چې د مخکې سره متعلق دی. هغه دا دی من ان موجب الامر چې موجب د امر هغه وجوب دی یعنی اذا نسخ الوجوب الثابت بالامر چې کله منسوخ شي هغه وجوب کوم چې ثابت دی په امر سره فهل تبقى صفه الجواز نو آیا صفت د جواز باقی پاتې کیږي او کنه الذي في ضمن کوم چې په ضمن لري وجوب کو ام لا یا نه. فقال الشافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمای تبقى صفه الجواز چې صفت د جواز وسم باقی ده او دلیل نشي استدلالا بصوم عاشوراء چې دا دلیل نیولې په صوم عاشوراء باندې فانه قد كان فرضا ځکه چې صوم عاشوراء دا روزه اول فرض وا ثم نسخت فرضیته او بیا هغه فرضیت دا منسوخ کړل شو وبقي استحبابه الان او وسدي استحباب چې دا باقی ده. نو ګوره فرضیت منسوخ شوی ده او استحباب وسم باقی ده صفت جواز باقی ده. وعندنا وزمون په دې باندې لا تبقى صفه الجواز الثابت في ضمن الوجوب چې باقی نه پاتې کیږي صفت د جواز هغه کوم چې ثابت دی په ضمن د وجوب کې. كما ان قطع الاعضاء الخاطئه كان واجبا على بني اسرائيل لکه څنګه چې هغه اعضاء خاطئه یعنی هغه اعضاء چې ګناه وکړو د بني اسرائیل کې نو دا واجب په بني اسرائیل کې چې دا قطع کټي کی وقد نسخ منا فرضیته او ختم کړی شوی د زمونږ فرضیت داګه وجواز او جواز دا هکذا القياس. واما صوم عاشوراء او هر چې صوم عاشوراء دا صوم عاشوراء فانما يثبت جوازه الان بنص الاخر چې د دې هغه صفت جواز دی له ثابت دی وسو وبل یو نصره بل نصره یا خو قیاس دی او یا هغه قیاس لکه په نور رجوع باندې څومره چې نور نفلی رجوع مستحب دي دغه شانده او یا په حدیث باندې کوم چې په دې مبارکه ورشوي دي لا بذلك النص الموجب للاداء نه په هغه نص باندې کوم چې واجبون کې ادا لره. وقيل او چاویل دي فائده الخلاف بيننا وبينه زمنګ او د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ اختلاف ظاهری کی فی قوله صلی الله علیه وسلم من حلف على يمين چا چې په خبره باندې قسم وکړو فرآ غیرها خیرا منها او د اومند د دین علاوه په بل خبره کې خیر فليكفر بيمينه او دې خپل قسم کفاره ورکړي ثم لياتي بالذي وخير او بیا دې خبرو کې بګمی چې خیر ده. نو دلته ګوره دا فليكفر يمينه دای مخې کړه ده او ثم لا تاخير د بارازي نه دین دا معلومه شولا چې اول با کفاره ورکړي او بیا با د کار وکړي لکه پوه شو به معنی فانه يدل دا دلالت کوي على وجوب تقديم الكفاره په وجوب د تقدیم د کفاره په حساب باندې وقد نسخ په وجوب تقديمها بالاجماع او اجماع باندې په اجماع سره د دې کفاره مقدم کول په دا منسوخ شوی دی په حساب باندې ولكن بقي جوازه عندنا ولم يبقى عندنا اصلا. د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ باندې جواز وسوم باقی دی او زمونږ په نسبت باندې دا ختم شوی دی. پرې باندې پوه شوي بیا ته دې نه وای چې را مامور به دا یو بل تقسیم درې کوي چې مامور به دا به یا موقت وي او یا مقید وي. موقت مطلب مطلق به یا موقت وي. مطلق دا مطلب چې لکه د دې به یو ټایم سره تعلق نه وي چې د ټایم پر اتلو باندې جایز کیږي او د ټایم په وته باندې چې دا بیا فوت کیږي قضا کیږي او چې کله هم دا بنده ادا کی نه به همیشه لپاره ادا به حسابيږي. بیا مقید او موقت دا ایت ویلېږي چې د وخت په تیریدو باندې هغه شی قضا کیږي عمل چې کومه قضا کیږي او مطلق علی الوقت ته ویلېږي چې هغه د وخت په تیریدو باندې فوت کیږي نه قضا کیږي نه. اگر چې تعجیل پکې مستحب دی چې زری وګي چې خبر اخلاصي خو په قلاره وکړو قضا به نه
امام کرخی رحمت الله علیه فرمایي چې دا په تاخير سره انسان ګناګاریږي. کدا ماموروي مطلق عن الوقت او کار چره خدای بابا ما تاخير باندې بدای انسان ګناګاریږي. ما نو کده ته بدی باندې ګناګاره نو دلته کې پکې نقض موضوع راځي چې الله تعالی دا پر باندې په یوسر سره په اسانۍ سره په سہولت سره لازم کړی دا چې کله هم دې کې جو هغه ادا کول شي او ته پکې وایي کې دا وخت مقرر کې دا پکې نقض موضوع ده. مثال لري په زکات او صدقه فطر ده چې زکات په انسان باندې لازم شو دا زکات لپاره سبب هغه ملکیت تمال له او د دې لپاره شرط چې نه حولان حول له یا صدقه فطر د دې لپاره سبب چې نه راس ته او د دې لپاره شرط چې نه دا یوم الفطر ده جو چې کله دا راغلل جو بری انسان باندې دا صدقه فطر هم لازم شو او زکات هم لازم شو. وز دا زکات په دمانه په اکتوبر 2025 کې لازم شوی دی نو کله په اکتوبر 2025 کې ورکړي په اکتوبر 2026 کې ورکړي که په ستمبر 2028 کې ورکړي خو هر کله ورکړي نو دا بعد نه فوت نه حسابيږي قضا نه حسابيږي بلکې د وسوم داغه ادا کوم کړي. اگر چې تا بدی کې تا استحباب پکې دار او مستحب پکې دار چې زری ادا کا او کدا لیټ کو نو څه ګناه پکې نشته وګوره وته ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عليه عن مباحث اصل المامور به کله چې مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د مباحث د اصل د مامور به او دایره ملحقاتنا نو شرع فی بیان تقسیمه شروع وکړه دغه د تقسیم په بیان کې الى المطلق والمؤقت مطلق او مؤقت. فقال فرمای والامر نوعان امر په دوه قسمه مطلق عن الوقت يعني یو دا وقت مطلق احدهما امر مطلق غیر مقید بوقت چې په وخت سره قید کړی شوی نه دی يفوت بفوته چې د وخت په فوت کېدو باندې فوت شي که زکات او صدقه الفطر لکه زکات او صدقه الفطر شو فإنه ما بعد وجود السبب چې دا ورسره د وجود د سبب نه سبب سره نو ملک المال دا ملک المال دا سبب د زکات لپاره یعنی سام مالک کېدل والراس او راس دا سبب د صدقه الفطر لپاره یعنی چې کله انسان موجود وي دا یوم الفطر راغی د اختر پښپا باندې انسان پیدا شو په دا باندې صدقه فطر لازم ده په ماشوم باندې د پلار بلدي ماشوم هغه صدقه فطر به ورکي ولې ځکه چې یوم الفطر یموندو پوه شو یا دا شان یو کس د اختر پښپا باندې وفات شو شپې په سلور وفات شو په 15 وفات شو نو بس دا باندې صدقه فطر ځکه چې هغه یوم الفطر شروع شوی دی په دا باندې. والشرط او شرط دې لپاره سره فإنهما بعد وجود السبب او بعد وجود الشرط نو شرط څه دی اي حولان الحول يعني دغه لپاره د زکات لپاره حولان اول شرط او دغه لپاره د صدقه فطر لپاره يوم الفطر شرط لا يتقيدان بوقت يفوتان بفوته دا دوانه په وخت سره مقید نه دي چې د وخت په فوت کېدو باندې دا فوت شي بل كلما ادى بلکې هل کله چې دا ادا کو يكون اداء لا قضاء نو دا به ادا حسابي کې قضا باندې حسابي کې وان كان المستحب التعجيل اگر کا مستحب پرې کې پتا دې سره کولې مطلب چې څنګه باندې لازم چټاري کې ادا کې چغاړه د اخلاص شي دغه ورسره حالات بیا پته نه لګي او کدا پتا راخي سره ادا کو جو جایز دي قضا کې بنا کلیوانی پوښتنه تاسو وهو على التراخي خلافا للكرخي او امام کرخی رحمت الله علیه دا بس په تراخی سره جایز دي امام کرخی رحمت الله علیه په خلاف کړی دی یعنی اي هذا الامر مطلق محمول عندنا على التراخي هذا امر مطلق محمول له زمون باندې په تراخی سره يعني لا يجب الفور في ادائه يعني فورا ادا کول دا هغه واجب نه دي بل يسع تاخير بلکې تاخير گنجائش لري. وعند الكرخي رحمت الله علیه فرمای لابد فيه من الفور چې بدا پتا دې باندې ادا کول دا ضروری دي احتیاطا لامر العباده ځکه د پاره احتیاط د امر د عبادت بمعنى انه يأثم بالتاخير يعني دې چې په تاخير سره ادا کول دا غي پکار دي نو مطلب دا دی ک د تاخير وکړو نو دې به ګناګاریږي دا نه چې هغه مو چیرې ک تاخير وکړو نو قضا کیږي په قضا کیږي به نو او چې ګناګاریږي به بمعنى انه يأثم بالتاخير چې دې ګناګاری کې پیدا کړه لا بمعنى نه معنی نه انه يصير قاضي چې دې دیغه پورا کوم کې قضا کوم کې ګرځي وعندنا ذم من لا يأثم الا في اخر العمر چې په اخري عمر کې به ګناګاریږي چې کله د کار کله په دمان زکات لازم شو د کار کله ادا کوي او چې کله د تنقدن وخت راغی او ته مونږ چې زکات ادا کنه او نشي ادا کول په ټایم کې چې نشي ادا کول نو وصیت دی وکي چې ما باندې دونه کوم زکات راته زمان ادا کا کادای کو جو خا کادای نه کو جو ګناګار وي لا يأثم دې بنو ګناګاری الا في اخر العمر باگر باخر او حين ادراك علامات الموت
چې کله د مرګ د لپاره علامات عمومي ولم يؤدي فی یودې پای کې ماده کې بیا به ګناهګار وي ودلیلنا زمونږ دلیل چې دا امر په تراخی سره جایز دی په تراخیر سره دا انسان ګناهګاری کې نو زمونږ دلیل علامه هو ما اشار الیه بقوله لالا يعود على موضوعه بالنقد چې د په موضوع کې نقض را نشي په موضوع کې نقصان نه نشي یعنی دا الله تعالی لازم کړی دی په سہولت او پاس اسانی سره کته موقت کې نو هغه سہولت او اسانی به ختم شي يعني موضوع الامر المطلق يعني موضوع امر مطلق كان والتيسير والتسهيل ده تيسير او تسهيل ثاني فلو كان محمولا على الفور كجر ده لازم کړي شي حمل کړي شي بالفور لعاد على موضوع بنقصه نو واپس به راشي په موضوع په نقص سره ويكون مناقضا لموضوع آداب د خپل موضوع نه مناقض شي يعني دا الله تعالی و ذکرې د مطلق عن الوقت او دا د وخت سره د کو نه نقض موضوع پکې رااله لکه پوه شو به باندې پورا دی نه نن سبا کوم دوه خبرې وکړي چې کله د یو کار فرضیت منسوخ شي نو آیا د هغه صفت جواز منسوخ کیږي او کنه نو په دې کې اختلاف ده زمونږ په نسبت باندې صفت جواز منسوخ کیږي او امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ چې صفت جواز نه منسوخ کیږي هغه د ځان پر دلیل د صوم عاشورا نشي موږ د ځان پر د بنی اسرائیل خبره او دغه نه موږ جواب ورکړل دي او بیا مامور به کله مطلق عن الوقت او کله مقید به په سره مطلق عن الوقت چې په وخت په فوت کېدو باندې نه فوت کیږي بلکې چې کله هم دی هغه ادا کی نو اب ادا حسابي کې قضا باندې حسابي اگر چې تعجیل به مستحب دی په تعدی باندې کوله مستحب دی او امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې په تاخير سره د انسان ګناهګاریږي په تاخير سره د انسان ګناهګاریږي ځکه چې په دې کې احتیاط ده موږ ورته چې نه په دې تاخير سره نه ګناهګاریږي بلکې په اخري عمر کې به ګناهګاریږي او کچرتا دا د دلیل زمونږ را ده چې دا الله تعالی لازم کړه په وجو سره او په اسانۍ سره نو کدا ته په وخت سره مقید کې او بالفور هغه ادا کول داغي لازم شي نو دا صفت د یو سره وسانی به کم شي هغه به ختم شي او قلب موضوع به راشي خو شو مې معنی یاد